عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ارشاد فرمایلو چې آیا زوتا ته د هغه خلکو بارکی خبر در نکم چې په کوم خلکو باندې الله تعالی د جهنم ور چې دین هغه حرام کړی دی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ولینا هغه کم خلق دی، هغه بهترین خلق کم دی چې په هغوی باندې الله رب ذوالجلال د جهنم ور چې دی هغه حرام کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې دا هغه خلق دی چې کم خلق نور ته نزدېکت حاصلي، یعنی د خلکو ته ور نږدې کیږي، د خلکو نه لرې کیږي نه. په آسان الفاظو کې د دې مطلب دا دی چې د خلکو سره تعلق قائموي، تعلق ختموي نه. او دویم چې په کوم خلکو کې دا یو صفت موجود وي چې هغوی اسانی پیدا کوي، خلکو ته مشکل نه پیدا کوي بلکې اسانی پیدا کوي. او دریم د هغه خلکو صفت دا دی چې هغوی کې نرمي وي، د هغوی زړونه چې دی هغه نرم وي، هغوی چې دی یعنی په زړونو کې سختی نه وي. او دغه شانتي څلورم نمبر صفت چې په کوم خلکو کې موجود وي هغه دا دی چې هغه د سهولت معامله کوي، د خلکو سره د تنگ دستیا معامله نه کوي، د مشکل معامله نه کوي. نو دا صفات چې په چا کې موجود دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې قسمه خلکو باندې د جهنم ور چې دی هغه حرام دی. اصل کې په دې حدیث شریف کې پیغمبر علیه السلام د بهترین اخلاقو یو ښایسته مثال او یو ښایسته نمونه چې دی هغه په دې کې بیان کړي ده چې بهترین اخلاق دا دي چې په یو انسان کې نرمي موجود وي، په یو انسان کې چې دی نو سهولت موجود دی، به خلکو ته سهولت چې دی نو هغه پیدا کوي او مشکلات به نه پیدا کوي. دغه شانتي دی به د خلکو سره چې دی تعلق به چې دی هغه برقرار ساتي، د خلکو سره به تعلق چې دی هغه نه خرابوي. نو په دې خلکو باندې د پیغمبر علیه السلام د دې حدیث پرانا کې د جهنم ور چې دی هغه حرام دی.